اسود ابن یزید ابن قیس النخعی رحمه الله دا تابعی دے. نو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے اسود ابن یزید رحمه الله توئی ویتا تبا حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ دراس خبری کولے. نو دارا تو آیا چې د کعبه مبارکه تا تسویلې. نو حضرت اسود ابن یزید رحمه الله فرمایي وای ما ورتوي چې عبد الله ابن زبیر ما ته عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها فرمایل چې ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو اے عائشہ کستا قوم نوے اسلام والا نوے مانا تازہ اسلام روڑے کنوے اسلام والا نوے نو ما با کعبہ مبارکہ ورانه کړی وا او بیا ما د کعبه مبارکې د پاره دو دروازې جوړې کړې وې. یو دروازه داسې دروازه چې خلک په داخليږي او دویمه دروازې باندې به خلک وته. او یو روایت کې دا دی چې بابن شرقیا و بابن غربیا ما ورته یو دروازه مشرق طرف ته لګولې وا او یو دروازه به مغرب طرف ته لګولې وا. استا قوم نوې مسلمان شوه دي نو اسه نه چې بیا زما د عمل په خو نه لګي فتنه به جوړ شي. نو ما ته وای نبی صلی الله علیه وسلم دا سویل دا د حدیث لفظي ترجمه وا. دا حدیث وضاحت دا ده چې ابراهیم علیه السلام کومه کعبه مبارکه جوړ کړې و نو هغه د کعبه مبارکه کوټه چې وا نو دا لوی وا. الله دې مونږ او تاسو بار بار ورته بوزي. د دې کعبه مبارکه چې کم ځای کې پرناله لګېدلې ده دا چې کم کې اوبه د چت ناراضي ناوا ورته وي پرناله ورته وي. دې سره غیر چاپیره یو وړوکی دیوال دی چا لیدلی نه نو نقشه کې لیدلی دی هغه ته حتیم وای. نو دا د کعبه مبارکه حصہ ده. نو ابراهیم علیه السلام چې کعبه مبارکه جوړ کړې و نو دا حصہ د کعبه په کوټه کې داخله و. د دې وجه نه زمونږ فقها وایي که یو مسلمان قسم وخوري چې زما دې د الله په ذات قسم یې زه به کعبه کې دننه مونځ کوم او د دې حتیم کې مونځ وکړو نو حانس کېږي نه ځکه چې دا کعبه کې دننه مونځ کول دي. نو ابراهیم علیه السلام چې کومه کعبه جوړه کړې وه نو په دې کې دا حتیم داخلو لکه کمره لویه وه د کعبې مبارکې دا کوټه لویه وه حتیم پکې داخلو. دویم نمبر د هغې دوه دروازې وې یو مشرق طرف ته لکه دا اوس چې ده یو مغرب طرف ته باب عبدالعزیز طرف ته. نو د یو طرف نه به خلک دننه کېدو بل طرف نه به وته. بل دا دروازې چې وي نو د دې دا درشل مبارکه د ځمکې سره لګېدلې وه دومره اوچته نه وه. نو چې کله د ابراهیم علیه السلام د زمانې د کعبه مبارکه کمزورې شوه ډېره زمانه پیتلې وه نو قریش راجمع شو چیرې د کعبه آبادی کمزورې شوې ده دا بورانه کو او بل کعبه به جوړه کو. وای ټیک ده وګدا واقعیا ده ان شاء الله خپل ځای کې برته بیا مفصل وي. نو قریشو چنده راغونډ کړه نو چندې چې راغونډ کړه نو پیسې کمې وي او د کعبه مبارکه په دې کمره خرچه ډیره راتله نو چنده کم وه نو چې پیسې کمې وي او کعبه مبارکه په کمره باندې خرچه ډیره راتله نو دوی داسې چلو که چې په کعبه مبارکه کې 3 ترمیمه وکړه د خرچې د بچ کېدلو دپاره. یو ترمیم یې دا وکړو چې دا کمره یې وړه کړه دا د حتیم حصې ته بهر کړه نو چې کمره وړه شي نو خرچه کمه شي. دویم نمبر دی کې دروازه یوه کړه نو چې 2 دروازې خرچه ډېره ده چې یوه دروازه خرچه کمه ده. دریم نمبر دا دروازه چې وه نو دې د ځمکې نه ډېره اوچته کړه معنا وړه یې کړه ولې چې ځمکې سره لګي خو درشل به دروازه به لوی نو دې کمه کړه
نو دې سره خرچم کم شو او 3 ترمیمه پکې رااله. نو د ابراهیم علیه السلام د آبادی او د قریشو د آبادی په منځ کې دا 3 فرق دي. بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مبعوث شو دا د حضور په ژوند کې داسې شی و او الله پاک عقاید او جهان ته مکه مکرمه ورکړه او فتح رااله. مکه مکرمه فتح شو پاتم کال د هجرت. نو د عقاید او جهان دا ارمان چې د قریشو خو پیسې وسره نه وي نو د ابراهیم علیه السلام دا کعبه مبارکه دی وړه کړې ده. نو د تمنا وا چې رضی هغه سي جوړ کم لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړي و. نو د خپل زړه دا ارزوي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته بیان کړه. عائشه ته فرمای وی عائشه کستا دا قوم نوې مسلمان نوې معنا اسلام سره پورا آشنا نه ده اوس مسلمانان شو او د دې خبرې یاره نوې چې نوې مسلمانان دي فتنه به جوړ کی چې زمونږ کعبه دی ولې ورانه کړه زمونږ د پلارانو د نیکونو یو نه خوا. نو کستا قوم نوې مسلمان نوې نو ما به یو کار کړی وې دا کعبه مې به ورانه کړې وه او د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې ما واپس جوړه کړې وه. حتیم به پکې مې داخل کړی وې 2 دروازې به مې جوړ کړی وې په یو دروازه مشرق طرف ته یو مغرب طرف ته په یو طرف به خلک دننه کېدو او بل طرف ته به خلک وته. الحمدلله خو ستا قوم نوې مسلمان دی. نو دا نبی صلی الله علیه وسلم عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته ویلو او بیا حضرت عبد الله ابن زبیر ته پته لګېدلې وه چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا تمنا ده. ولی عبد الله ابن زبیر سے د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د خور زوی حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها دا د عبد الله ابن زبیر سے مور ده او دا د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خور ده د کور خلکو. نو دته د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ارمان پته لګېدلې وه چې د حضور دا تمنا وه. نو داسې چلو شو چې کله عبد الله ابن زبیر صاحب د مکې مکرمې گورنر شو او یزید ملته بادشاه نو د یزید د بیعت نه عبد الله ابن زبیر صاحب انکار کړو. نو د عبد الله ابن زبیر صاحب د دباولو د پاره حسین ابن نمیر دا یو فوجي جنگیو نو هغه ته یو زبردست لخر تیار ک او مکې مکرمه باندې ورشه او عبد الله ابن زبیر صاحب دباو کا چې زما بیعت وکي. نو د مکې مکرمه نه غیر چاپیر هغه ګیره واچوله. د شام چې کم فوجانو د دوی سره هغه دی غرونو ته وخته او لیندې وسره وي نو په کعبه مبارک او په حرم شریف به گزارونه کول. نو پاره کې د کعبه مبارک دا غلاف چو دام شلیدل او د کعبه مبارک دی آبادی تم نقصان رسیدل. دوی ګیره اچولې و خو الته د یزید د مرګ خبر راغی چې یزید مړ شو. نو چې یزید مړ شو بس لخر واپس لاړ. نو د یزید د مرګ نه بعد د یزید یو زوی دا غنوم د معاویه ابن یزید او دا ډیر خساړو. نو دی گورنر کېده نه بادشاه کېده نه وی زما پلار نه خلک خپه دي نو زه نه کېږم ډېر یو پاک سړی تاریخ والا وی. بهرحال خلکو په زوره په هغه کرسۍ کېنو. نو هغه 4 میاشتې ژوندی و هغه بیا وفات شو. د هغه نه وروستو بیا مروان خلیفه شو. مروان بیا 10 میاشتې ژوندی و هغه مړ شو. بیا د هغه نه وروستو د هغه زوی عبدالملک ابن مروان نو دا خلیفه شو. او حجاج ابن یوسف یو ظالم گورنر په عراق کې تیر شوی دی نو هغه سره فوج یو ځای کو په مکه مکرمه حمله وکړه او بیا د عبد الله ابن زبیر صاحب شهید کړی دی په مکه مکرمه کې. بهرحال چې کله یزید ابن معاویه مړ شو او د هغه لښکر د مکې مکرمې نه محاصره اچولې وه او دوی هغه لښکر واپس کو او عبد الله ابن زبیر صاحب ته تسلی میلاو شو چې فوج رانه لاړ نو کعبه مبارکه خو زخمی شوې وه. نو صحابه او تابعین یې راوغوښته چې دا یزید ابن معاویه چې کم فوج را لېږلو دې کعبې ته نقصان رسولی دی. نو یاره څه چل کو اکثرو صحابه او تابعینو ورته وي چې مه ورانوه دا خو عامه کعبه نه ده اوس دې باندې د عقاید و جهان نظر لګېدلی. دې نه نبي علیه صلات وسلام هم د دې کعبې نه طواف کړی دی او صحابهو ته طوافونه کړي دي. نو ټیک ته د ابراهیم علیه السلام په نقش نه ده خو د الله نبی د دې نه طواف کړی او دته خو د نبي علیه السلام دا ارمان او تمنا یاد وه د وی څه گورنر یم د حضور تمنا به پوره کړم.
تر دې پورې چې عبد الله ابن عباس صاحب ورته وی چې مکه ودا سه کار خدای صبرېده نه وینا نو دا اسود ابن یزید وروخته تابعی دی نو دته وای چې تا ته عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دراز خبرې کولې دا کعبه مبارکه تا ته سوي دا مقصود دا چې زه خپل خبره مضبوطه کم نو دی اسود ابن یزید رحمه الله ورته فرمایل چې ما ته عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا حدیث ویلو چې رسول الله مبارک راته فرمایل عائشه کستا قوم نوې مسلمان نوې او د فتنې یره نوې نو ما به کعبه مبارکه نړولې و او ما به د خپل پلار د ابراهیم علیه السلام په طریقه جوړه کړې وې دی له ما 2 دروازې جوړه کړې په یو دروازه به خلک دننه کېده په بل دروازه به خلک وته نو چې دا اسود ابن یزید ورته دا حدیث وی نو د خپل کودال راواغستا او د کعبه مبارکه په دیوال شروع وکړه خلکو چولې د چیرې دا د خپل اراده نه واپس کی بیا نور خلک مو سره یوځای شو نو د کعبه مبارکه دا کمره مبارکه وران کړه ورته وی چې ګورئ تاسو د دې خبرې ته سوچ نه دی یو خدای نبی صلی الله علیه وسلم ارمانو زه د حضور ارمان پورا کوم دوی مدان د چې تاسو کور خراب شي دیوالونه خراب شي نو تاسو داغه مرمت کوي کده سر نه جوړوي نو تاسو خو هغه د سر نه جوړوي نو چې داغه د سر نه جوړوي دا خدای الله پاک کور دی دا د سر نه جوړول پکار دی نو به دغه کعبه مبارکه وران کړه د ابراهیم علی السلام د زمانه چې د کعبه مبارکه کم لاندې بنیادونه داغه تالاش او غیره پیدا کړ زمکه کې او هغه بنیادونه موافق کعبه اوچته کړه د حتیم په کعبه کې دن نک لوی کوټه او 2 دروازې ورته جوړ کړې مشرق طرف ته او مغرب طرف ته یو طرف نه خلک دن کېدو بل طرف نه بوته حضور چې څنګه وی او د ابراهیم علی السلام چې څنګه بناوه اقصه کعبه مبارکه تیار کړ بیا داسې چلو شو چې کله حجاج ابن یوسف حمله وکړه نو او عبد الله ابن زبیر سے بھی شهید کا نو چې شهید کا نو عبد الملک ابن مروان ورته وی دا د کعبه کمره د جوړ کړي نو دا مرانه کا نو دې ورانه کړه به دوباره هغه سي جوړ کړه چې څنګه قریش جوړ کړي و به حتیم بار کا او دروازه یو کړه مشرق طرف ته درشلی بار کړه خو عبد الملک ابن مروان ته د رسول الله مبارک دا حدیث نو رسیدله وی چې بیا کله ورته چا دا حدیث وی نو به افسوس وکړه کزه خبر وی چې د الله نبی دا سی ویلی وی ما به دا کعبه مبارک نه ورانه کړي ما ته پته نه و بیا داسې چلو شو چې په عباسیه بادشاہانو خلفاو کې بیا یو بادشاہ امام مالک رحمه الله تعالی وی صاحب تاسو خوخی نو زه دا کعبه مبارک ورانه کړ او هغه څه به جوړ کم لکه سرنګي چې عبد الله ابن زبیر صاحب جوړ کړي و د دې حجاج د آبادی به ختم کم نو امام مالک رحمه الله ورته فرمایل چې ما دا مورانه ټیک د حجاج جوړ کړي دا یو لوی ظالم تیر شوی دی د خلکو سره طبیعت برابر نه دی خو زما سره د یو خبر یاره ده تاسو ته د حجاج ابن یوسف آبادی مزه نه درکای کېدی چې ستانه رستو یو بل بادشاہ راشي نو هغه ته بیا ستا آبادی مزه نه ورکای نو هغه به ورانه کې بل شان به جوړ کی بل بادشاہ براشي نو هغه ته بیا دغه مزه نه ورکای نو ابه ورانه کې بل شاه نو کعبه مبارک به د خلکو د لوب وزه وګرځيږي هر بادشاہ برازي او ورانه وي او بیا به جوړي او بیا به ورانه نو بس هم د خپل حالت باندې ټیک د څورته مو دا اوس چې کوم آبادی ده نو دا د حجاج ابن یوسف آبادی ده ترمیم کیږي مرمت کیږي خو نور آبادی دا د هغه زمانه ولاړه ده علماء وی چې دا به سوق نورانه بیا ملعبه وګرځيږي د خلکو د لوب او د ټوکو ځای به وګرځيږي هر بادشاہ وی چې ما جوړ کړ بل وی ما جوړ کړ د دې حدیث مقصد څه د امام بخاری رحمه الله د دې مقصد مونږ او تاسو لدا ده کله کله رونو یو چیز نیکی وي یو چیز کې ثواب وي خو ته چې هغه عمل کې نو هغه نه فتنه جوړيږي نو داغه پر خودل پکار دي ګورئ نبی صلی الله علیه وسلم عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل کستا قوم نوې مسلمان نوې او فتنه یاره نوې نو ما کعبه مبارکه د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم جوړول ثواب خبره ده کنه ځکه عبد الله بن زبیر صاحب جوړم کړه د ثواب خبره وا خو چې د ثواب سیز نه فتنه سی واقعيږي نو سړی په کار دا چې دا ثواب سیز هم نه کوي فرض نه ګوري ها دا سي عمل به فرض کې نه کې مستحب کې دا مسله ده چې یو ځکه په مستحب عمل کې نو فتنه تی جوړيږي نو مستحب پرېدا کم از کم نقصان بسوشي تا ته ثواب ملو نشي نور فتنه خو به جوړ نشي کنه نو زمونږ استاد اسلام او دین وای یو ځکه ته یو نیکی کې او دا غي سره لس بدای راضي نو خیر دی یو نیکی مکه خو چې فرض نه فرض او واجب نه ولی مسلمانان خپل منځونو کې په اختلاف کې اچول او د دې منځ کې فتنه جوړول دا لوی ګناه ده او مستحب خو چلو ثواب به ونشي نور خو مسلمانانو اتفاق برقرار ساتل پکار دي
اخو برقرار شو کنه نو شریعت او اسلام دا مسله کوي. درود شریف و اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد.